نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عمي فهم لا يرجعون. الله وی دی خلق گمراهی غوره کړه په هدایت باندې. دا درېمه ډله وه سوره فاتحه کې ورته ضالین وی. هلته یې وله نور څه صفتونه نو ذکر کړي او دلته یې وله پنځلس ناکاره صفتونه ذکر کړل. هلته یې وله څه حکم د دنیا او د آخر نو اورولی او دلته یې وله حکم د دنیا م واورولو. ګڼ حکمونه یخادعون فی قلوبهم مرض یکذبون هم المفسدون هم السفهاء او دغه شانی انا معکم مستهزئون او دغه شانی یمدهم. نو دا نور صفتونه دا پنځلسم صفت دی چې وما کانوا مهتدین. دا صفتونه ولا د دنیا ذکر کړل او د آخرت صفتونه هم ولا ذکر کړل. ولهم عذاب علیم او دغه شانی د دنیا صفتونه ولا دا مختلف ذکر کړل. دا رستم د داسې خلکو صفتونه دي. صم بکم عمی لا یرجعون دغه شانی لا یبصرون. اصل کې مخکې سوال شوی و اهدنا الصراط المستقیم سوره فاتحه کې. نو سوره بقره کې وی ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین. نو چې چا د الله کتاب خپل کو نو الله وی اولئک علی هدى او حکم د آخرو چې و اولئک هم المفلحون. دی خلق هغه هدایت ټکراو کو نو الله وی اشتروا الضلالة بالهدى. دای غوره کړه گمراهی په هدایت باندې. واغستی د گمراهی په هدایت باندې. خو چې بنده یو شی عالی نو اولی غوره کی خوخی کی نو بیا والی. الله وی پس هیڅ ګټه ونه کړه تجارت د دی دنیا له. الله دا خلق دنیا کی پیدا کړی دی دی به تجارت د اخرت کوي. تجارت د اخرت به کوي. نو
دی دغه خپل تجارت کی تاوانیان شول ګټه ونه کړه یو درې سورتونه راړو سوره توبه کې الله وای فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به زیر والی په سوداګری هغه باندې چې تاسو د الله سره وکړه چې خپل مال او بدن مو الله له ورکو او د هغې په عوض کې د الله جنت درکو او دغه شانې سوره صف براوړو چې الله وای خپل پیغمبر ته دی ته ووایه هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب علیم زه خبرداری نه در کوم تاسو له په یو تجارت باندې چې خلاص وکړي تاسو د عذاب دردناک نه دغه شانې سوره فاطر براوړو مطلب دا سوچ دی دماغو کې کیناو چې زه راغلی یم الله پیدا کړی یم تجارت د آخرت ته نو ما سوره وکړو او سوره نه زه غافل یم سوره نه زه بې پروا یم نو که دا سوچ دې خپل کړو نو انشاءالله بیا به د کامیابي بس جوړېدو دې له سوچ کوو چې زه د آخرت چې کوم تجارت دی د هغې په تاوان کې پروت یم او که د هغې په ګټه کې پروت یم نو که ګټه کې پروت نو د الله شکر ادا که الله نه نور د استقامت سوال وکړه او که چېرې نه تاوان کې پروت نو مطلب دا ویښ شه ویښ شه هسې نه چې تاواني لاړ شي او بیا هغه ځای د ګټې نه دی لکه څنګه چې د منافقانو باس کې راځي سوره تحریم کې دی به وایي انظرونا بلکې سوره حدید کې انظرونا نقتبس من نورکم لږ مونږ له ایثار شي ستاسو د رڼا نه رڼا اخلو نو قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا وبویل شي ورته اله واپس شئ دنیا ته دا رڼا د هلته نه راړئ دا دې ځای د یو بل نه نشي اخیستېدی دا رڼا د هلته نه راړئ نو دنیا له راتلل چېرته دي او د دې ځای نه بیا رڼا وړل چېرته دي دا وړلی کېږي په دې ژوند کې دا په دې ژوند کې وړلی کېږي اولئک دغه کسان الذین آغا کسان دی کم کسان دا مخی صفتونه چه ذکر شول د مومنانو صفتونه چه ذکر کل نوی اولئک علی هدن نو د منافقانو صفت چه ذکر کئی نو اللہ وی اولئک الذین دا دی آغا کسان چه دا پیندل صفتونه بیان شول اشتروا الضلالتا غورکړه دی گمراهی بالهدى په هدایت باندې دا الله کتاب هغه شالو غردو گمراهی هغه غورکړه فما ربحت پس هیڅ ګټه ونکړه تجارتهم تجارت دی دا ګټه تجارت کوي که دا سړی کوي سړی کوي خو نسبت اغیله دغه شانی کیږي او دغه شانی خبرې دا زمونږ د خپل دغه کې مرادي محاوره کې مرادي چرته وی وای جرانده وړم جرانده وړي که دانی وړي دغه شانی مونږ نیر رالو نو نیر نی راغلی اوبه راغلي نو دغه شانی نسبت چې هغه مجازن کیږي پس هیڅ ګټه ونکړه تجارت دی معنا د الفاظو دغه شانې دا وګني مطلب دا وی فما ربحوا فی تجارتهم پس دی ګټه ونکړه په تجارت خپل کې زه وګوره سوره صف سوره صف وګوره
سورت د شپیت یو شپیت آیت اگور لسم اتوشتم سپارا دا یا ایوها الذین آمنوا هل ادلکم على تجارت تنجیکم من عذاب علیم اے مومنانو هل ادلکم اے خودنا نکم تاسل علا تجارت دیو تجارت تنجیکم چخلاص در کی تاسو تا من عذاب علیم دا عذاب دردناکنا دا سی تجارت دے چھ دا عذاب نمخلاص عمومی تومنون باللہ ایمان براڑی تاسو پا اللہ باندی ورسولی او پا پیغمبر دی اللہ باندی وتجاہدون او جہاد بکوی تاسو فی سبیل اللہ پلارد اللہ کی باموالکم پلگولو مال نخپلو سر وانفسکم او پکڑولو ذن نخپلو سر دا اللہ لار کی با جہاد کوئی دا دنی ٹکی دا خاندہ دی را دی چی دا سوک بیلی پټاینو چې د دې خلاف جهاد وکړو د سشي جهاد دی خالص درودیت کړی به جوړ کړي قسم دې که چاله مت کړی اچي بلکې چې د بیلۍ غلا کوي نو د ده به ورسره لاسي پکې د ده به ورسره پکې سي لاس به یې د ده پکې او بس دا جهاد کوي او اتکړی ولا چولي اسی لکه هغه لفظ جهاد پوری داسې قسم تمسخری دا خون نه کوي او جهاد به کوي په لار د الله کې پلګولو د مالونو خپلو سره پکړولو ځانونو خپلو سره ذالکم خیر لکم دا غوره د ستاسو له ان کنتم تعلمون که چېرې تاسو پوهېږئ د دې جهاد فایده بسی یغفر لکم ذنوبکم او ببخی اللہ تاسو تا گناہون استاسو او داخل بکی اللہ تاسو جنتونو تتجری چی بایگی با من تحتها الانهار پڑوان دی نهرونا ومساکن طیبتن او در بکی کورونخ فی جنات عدن پا جنتونو دامیشگی رئی کی ذالک الفوز العظیم اللہ ویدہ دے کامیاب لویا علت تجارت کی کامیاب شویا ز سورہ فاتر اگورا سورہ فاتر اگورا سورت دے پنز دیرشم دوشتم سپارہ دا آیت اگورا یوکم دیرشم دوشتم سپارہ پینزہ دیرشم سورت سورہ فاتر آیت یوکم دیرش ان الذین یقیننا کسان یتلون چلولی کتاب اللہ کتاب دا اللہ او پابندی کئی پا مزبان دے وانفقو او لگئی مما دا غمان رزقناهم چی ورکڑ دے منگا دا لسرن پٹو علانیتن اخکارا یرجون عقیدہ ساتی دی تجارتن دا سی تجارت لن تبور چی کلوم دا تجارت برباد نشی حلاک بنشی لیوفیہم اجورہم دید پارا چی پورا ورکی اللہ دی تبلی دا من دی او زیادی ورکی اللہ دی تا من فضلہ دا مہربان اخبلینا علدا تجارتو کا اولنے ٹکے پکے سدے یتلون کتاب اللہ لولی کتاب دا اللہ دویم دا مذپا بندی درم مال لگولا نو کلا دری صفتون راوالی کلا پینز راوالی او کلا چانو گن راوالی لکا سورہ مومنون اول چی مراغرارو لے اول کی وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ
او زیاتی بور کی اللہ دیتا دا مہربان اخبلینا یقیناً دا اللہ غفور بخون کے دے شکور قدردان دا عملونو دے دا سورہ توبہ گورا یوصل یولسم آیت دے یوصل یولسم آیت دے یولسم سپارہ دا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقينا الله غستی د مؤمنان نفسنا ددی او مالنا ددی لگستر کیوں غړو خصوص ولو کا الله وای ما د دې مومن د نفس غسته ده د مال مې غسته ده نو ته خو د الله د پیغمبر کلمه وای خو رښتیا وای خپل ځان دی الله له ورکړی دی او که نه که نه خپله خوښه وکړي خدای تعالی مې بدن درکړی خو ګیره را سره خوند نه کوي الله به کلوم بدن دی خدای له ورکړی نه چارې دې نه دی ورکړی نه دی ورکړی دا تا نه دی ورکړی او مال دی الله له ورکړی دی که نه دی ورکړی نه چې چېرته خادي نو دی به تا په ډزو کڼی دی به څه چل کوي تا په ډزو باندې کڼی بس دا ډزې به کوي دی اوس پرېږده د باندې خوشحالي راغلې ده لکه دی مطلب دا چې خوشحالۍ کې لیونی شوی دی او د خدای حکم په ځای نه راړي ستا پیغمبر خو وایي قدم به نشي بدلولی تر څو پورې چې د ده نه تپوس نی شوی 4 تپوسونه دي نو یو تپوس پکې دا دی دا مال دې څنګه ګټلی او بیا دې لګولی څنګه وه بنده خو رښتیا ویلی نه شي حضرت شیخ رحمه الله وی یو کلي کې دغه لګېدلې وه جرمانه چې که چام کنځل وکړه نو جوړې 15 روپۍ جرمانه به وي سړي له غویه په دغه کې ناستو کیل کې نو جوړې په لکۍ وله چک ولګوي خو لکه 15 روپۍ نشته دی خو 15 روپۍ نشته دی دکه شانې بنده رښتیا نشي ویلی او ګنې خو مطلب دا نه دی خپل ځان الله له ورکړی او نه مال نو چې تا نه تپوس وشي چې دا مال دې څنګه ګټلی وه او په څه کې دې لګولی وه نو د ده د مال د ګټلو طریقه هم ناروا ده او به جوړې هغه غلط مال بیا په غلطو باندې ځي بیا په غلطو باندې ځي څنګه وایي په حلالو به حلالېږي پارام به پارامې دا پارام به ولي د قبر عذاب دی د میدانی محشر عذاب دی پارام به نه او خو دی دا چې دا یو څو ورځې ژوند دی دی په ارامي نو دی له دی د ارام زندګي وایي خوشحاله دی مال ورسره ډېر دی ته وګوره چې دا مال د حلالو دی که د حرامو دی که د حلالو دی نو الحمدلله که د حرامو دی نو د الله پیغمبر ویلي دي هره غوښه چې د حرامو نه وټوکېده او د حرامو باندې ترقي وشوه اور واجب دی چې دا به سوځي اور واجب دی چې دا به سوځي الله وی یقینا الله غستی د مؤمنانو نفسونه د دی او مالونه د دی بان لهم الجنه په سبب د دې چې یقینا د پاره د جنت دی حضرت شیخ رحمه الله بوي د دې جنت مثال د غوامې خلی او ستا د دې مال او د بدن مثال د پیسو دی تا دا الله له ورکړي او جنت دی واغستو څنګه جګړه به کوي په لاره د الله کې نو پس وجني به خلک ویقتلون او دی به هم وژلی کېږي وعده د علیه به د الله باندې حقا رښتینې په تورات انجیل او قرآن کریم کې دریو واړو اسمانیو کتابونو کې دا لوست دی د الله نو ورپسې وایي او څوک دی ډېر ښه پوره کوونکی بعهده په وعدې خپلې باندې د الله نه
فاستبشروا پس زیر والی پا سوداگری خپلا غباندی بایعتم به چی سوداگری اکرتا سپای باندې اللہ سرا وذالک هو الفوز العظیم او دا امداد کامیاب لویا نو تا تجارت اپی جاندی دا اللہ وی اولائک الذین دادیا کسان اشتروا الضلالت چی غرکڑ گمراہی بالہدا پا ہدایت باندے ہدایت پری خودی دعا فما ربحت تجارتهم پس حس گٹون کڑ تجارت دی وما کانو او ندی دی محتدین ہدایت مندن کیا او دیو جن کل چی پورد قیامت باندې خپل تاوان اوینی نوی ربنا اخرنا الى اجل قریب نجب دعوتک ونتبع الرسل اللہ مونگا رستو کتر وقت پوریا چستا خبر او منو او دا انبیاء خبر قبول کوا خلق اس خو وقت تیر دے کنا دا سی مثال دے لکے او سڑے ڈاکی بوجائی دا غن مراری تریشا چی غرکر گمراہی بالہدا پا ہدایت واندی پس حس گٹا ونکڑ تجارت دے دی وما کانو او ندی دی محتدین ہدایت مندن کی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بند کا زیما چی دا نمون اولی کئی او زما دا خیال دے انشاءاللہ ستاسو بمرا سر اتفاقی ستاسو دی درس مشر او امیر اغا منیر شی دا با ستاسو درس امیر شی او دا تمیویلی خپل نمون اولی کئی پاس لیکا کستا خط دا غنا خی سلی کلی شوی خدا گورا دا چا نمونه چی لیکلی شوی ناغا یو پاسی گران باچا شتا دے